پښتانه که څه نور سوچ کوي ناپوه دي بې د تورې خلاصې نشته په بل کار یا مغول د منځ بله هېڅ لیدلی نه شي په دا منځ کې یا مغول د منځه ورک یا پښتونخوا زموږ سره دقه دوه لارې دي اوسه مونږ دلته کې ډېر سوالونه وکړه ما په خیال په دې 4 کاله کې تقریبا دا زموږ ملکان دا په سماجي لحاظ سره معاشي لحاظ سره په تعلیمي لحاظ سره د پسماندګۍ یو غټ علامت دی نن دنیا چې هغې کې لګیا دي یو کارپېټ سړکونه جوړېږي او جوړ شو د اسمان سره لګیا دي داسې محلول چې اسمان سره خبرې کوي لوړ لوړ محلونه جوړ شو لوړ یونیورسټۍ جوړې شوې غټې غټې تعلیمي ادارې جوړې شولې هسپتالونه جوړ شو زمونږ د دې ځای دغه صورتحال دی چې زما په خیال سره زمونږ دلته کې چې کوم سړی دی هغه په مشکله له سم پاس کړو او چې سکول نه راشو نو ډبې د پاسه راته یا په دونکاچه راته لور او پړې پروت وي مور او پلار راته وي هغه ته لاړ شه غر ته لاړ شه او ګېډې راوړه چې په دې بازار کې خرڅ کړو او بېګاله پرېږدو دغه صورتحال زموږ د دې علاقې دی خو څه په خوارو زارو باندې چېرته څوک را باندې رحم وکړي چېرته سکول راوړي یونیورسټي راوړي څه شی راته راوړي نو د هغې بیا دغه صورتحال دی چې هغه دلته کې مونږ ونه لیده هغه رانه پرې ملکان هم واوړي یا رانه شرګل نه دې خواته روان و بیا دلته پاتې شي د هغې وجه هم دا ده چې سر نري لښکر هم نري نو زما یا خو دا دوه خبرې چې یا مونږ ډېر غریبان یو یا د مټو ګینداب ته خبره چې یا د لیچو زور په کار دی یا د زرو خوار هغه شو چې په دواړو وي کمزورې نو خو زر نشته خو مټې دلته شته لیچې دلته کې شته ځوانان دلته کې شته فکر دلته کې شته سوچ دلته کې شته نو کم از کم دغه سوچ دلته را بیدارول په کار دي زه د خپلو مشرانو ته وایم چې په دې باندې د خپل سوچ د عوامو را بیدار کړي چې دا ستاسو بنیادي حق دی د پاکستان دا ریاست ته دې کوم دا تمه کوو چې دا به موږ ته سره کړي دا ریاست چینجو والی ریاست دی په دې کې دم نه دی پاتې په دې کې ساه نه ده پاتې دا لاش دی دا خوړل شوی دی دا ځپلی شوی دی په دې پیراسایټ ناست دي د دې نه وینه راښکلې ده په دې کې دوی لپاره رشته دي پرېښودي دا به اوس مونږ په خپله زه خپله نن سبا په یو سیاسي پارټۍ کې په دې نه یم چې دې سیاسي پارټونو زموږ تمې قطع شولې دا سیاسي طبیبان نه دي طبیب هغه دی چې دې بیماري هم ډایګنوز کولی شي او د بیمارۍ په علاج هم پوهېږي زما چې دې کې څومره سیاسي پارټۍ دي څومره سیاسي لیډران دي هغه نه دا ملک تجزیه کولی شي او نه دې مسلې تجزیه کولی دې مسله سره د دې وجه هم دا ده چې په 80 کال کې چې کوم ملکونه زموږ نه وروستي ازاد شوي دي چین زموږ نه وروستي ازاد شوی دی بنګلدېشستان نه جدا شوی دی د هغې مثالونه خلک ورکوي او زه په دې د ازادۍ په نوم باندې د غلامیانو زه بدتر ژوند تېروم نو د هغې لپاره موږ په دې مجبور شو چې په دې علاقه کې موږ خپل اصلاحي ګرنډ جرګه جوړه کړله او دې اصلاحي جرګې کار دغه دی چې دا به د دې سیاسي پارټو په لار کې کوم چې دا مل لوټي کوم دا دلته کې دا مشکلات پیدا کېدي په مخکې په لار کې موږ دیوال جوړېږو دا موږ دې ته نه پرېږدو دا یونیورسټي دې ته نه تللې ده ډېر د افسوس خبره ده دا ډېر د افسوس خبره ده چې دې پښتنو دوی ته ووټ ورکړی دی ښه په اکثریت یې ولې ووټ ورکړی دی او د هغې په بدله کې دې راغی دا علاقه یې پسمانده پرېښودله دې د پسماندګۍ واله محمد پرېښودو او دا یونیورسټي زنګنال ته واړوله تاسو چې کومې خبرې کوئ دا ستاسو حق دی چې کوم سړي ته خپل حق نه میلاویږي کوم یو سړي ته خپل حق په ټایم باندې نه میلاویږي کوم یو سړي ته مطلب زه دا به ووایم چې اوس ما زه د هسپتال ته ورشم او د دوايانو رګ اسمان څه ځي زه بجلي استعمالوم هغه ریټ اسمان څه ځي دا د حکومتونو کار که هغه صوبایي حکومت دی که هغه وفاقي حکومت دی که هغه د ضلعي حکومت کار دی پکار دی چې موږ خپل عوامو سره خپل زمونږ چې کوم پبلک چې کوم دي هغوی له موږ اسانتیا پیدا کړو دغه کورسو باندې صرف ناسته نه ده لکه تاسو خیال کړی دا یو میر نواز شریف یو خبره کړې وه چې دا د پرایم منسټر دا کورسۍ چې کومه ده دا د ګلو دا د ازغو کورسۍ ده او دغه هیټ برداشت کول دغه تپ برداشت کول دا صرف مزي نه دي دا به عوام ته جوابدي دي دا خلک عوامو په ووټ باندې د عوامو په ووټ باندې دغه ته رسېدلي دي اوس زه حیران یم چې داسې سوچ چې بوی چې دغه عوامو نه ما ووټ اخیستی دغه عوامو نه زه راغلی یم او په دغه عوامو باندې زه په د مهنګایي په شکل کې بم شغارم په ډول په لاقولیت په شکل کې زه بم شغارم دا افسوس خبره ده دا افسوس خبره ده مونږ خو د زمونږ د خلکو دا بهرحال خامخا خبرې هغه سیاسي طرف ته ځي خو زه هغه سیاسي ته نه شروع دا د صوبایي حکومت وفاقي حکومت ایون بله خپله هم یاد کړم ضلعي اډمنسټریشن دا کار دی چې هغوی په دې مهنګایي باندې کنټرول وساتي هغوی په دې خپل مهنګایي باندې چک اینډ بیلنس وساتي
ټیک ته حکومت په ګرانۍ راوستی خو زه دلته انتظامیې ته وګورم دلته به کسان ناست دي چې هغوی د هسپتالونو د هغوی ټرکس د هغوی چې کوم زموږ چې کوم ډسټرکټ مجسټریټس دي هغوی هم باقاعده چې خپل چیکینګونه کوي ځکه چې حکومت 15 روپۍ ریټ سیوا کړي 13 روپۍ ریټ سیوا کړي او هغه شی به په 15 روپۍ رسي نو دغه ډسټرکټ اډمنسټریشن له پکار ده چې هغوی هم خپل دغه وکړي او زما د صوبایي حکومت ته د وفاقي حکومت ته دا درخواست دی چې دې ته وګورئ د خلکو یو بدلون دپاره ووټ درکړی یو نوي پاکستان دپاره ووټ درکړی څنګه چې زما د بچو وویل دغه نوی پاکستان څنګه چې هغه زوړ پاکستان کې خلک په تنګ شو او دا خبره درته کوم دا خبره زه هغوی په دغه کې راولم چې په تنګ آمد په جنګ آمد ځکه چې دا اوس پر بردار او دا ستاسو د اصلاحي کمیټې زه ستاینه کوم دا خبره دغه کومه چې تاسو راووتئ یو سیاسي پارټۍ نه دي راوتي تاسو راووتئ اگر چېرته سیاسي پارټۍ په دې په وجه باندې راوتي په دې وجه نه راوځي چې حکومت ته ټایم ورکوي هغوی حکومت ته ټایم ورکوي چې بهی موږ چې دوی حکومتونو کې په موږ پسې خبرې کوي اړېدلې کوي کنځلې کوي او بیا به دا دوی ته مکمل راشي حکومتونه ختمول دا دونه اسان کار نه دی دونه ګران کار نه دی یو اسلام آباد لاک شي یو پنډۍ دغه غټ ښاري لاک شي اصل مشیت تباه او برباد شي خو سیاسي پارټۍ چې کوم هر یو زموږ سیاسي پارټۍ دی هغوی دا نه غواړي چې حکومت ختم کړي حکومت ته داسې هرډل دغه کړي هغوی دې ته فری هینډ ورکړی دی خو هغې باوجود هم دغه فری هینډ اګرچې انتظامیې په شا ولاړه هر څه په شا ولاړ خو زه نه پوهېږم چې هغوی دونه دا په کوم سوچ باندې دا خو لا اوسه پورې هغوی آی ایم ایف ته تللي نه دي چې کله آی ایم ایف ته لاړ شي نو بیا به طوفان به نور طوفانان راځي زما د یونیورسټۍ کیمپس چې کوم دی زما موږ په افسوس سره خبره کوم زما دلته ایم پی ای دی هغه چې کوم دی زما د ډیټک چیرمین دی د ډیټک په فورم باندې دا فیصله کېږي زما نه د یونیورسټۍ کیمپس چې کوم دی هغه بټخیرې ته وړلی کېږي هلکه ظالمه زما کیمپس ته ولې هلته ورکړل ته خو په 15-16 کیلومیټره کې یونیورسټي شته دی که نه دا د دې درګې حق دی چې ته درګې ته راوړې ستا د وزیر اعلی سره دوستانه ده ته خلکو باندې تباهونه کوې چې زما د وزیر اعلی سره دوستانه ده ستا چې د وزیر اعلی سره دوستانه ده ستا د هسپتال ته ورشه وګوره د نن نه یو کال مخکې دا څنګه دا اوس څنګه دی ستا حکومت دی ته د وزیر اعلی نه لاړ شه فنډ راوړه د دې اپګریډیشن خبره وکړه زه به ووایم چې ته زمونږ د ټولو مشر یې او که داسې خبرې خدای شته خو تا ته کال له څوک هم مشر وایي څوک به درته ستړي مشي مونه وایي زه د دې فورم نه دا خبره کوم دې مشرانو ته وایم چې انشاءالله موږ به ستاسو سره یو موټی یو ستاسو سره به دلته ناست یو د هغې پورې چې د دې خاورې د دې خلکو دا مسایل نه حل شوي که هغه د ګیس مسله ده که هغه د ګرانۍ مسله ده انشاءالله موږ به د هغې پورې په دې سټیج باندې ناست یو او ستاسو سره به که هغه په سوري که هغه په نوري که هغه په نارې موږ به ټول انشاءالله دلته ناست یو او دا مسلې به دا حکومت به راځي دا مشران به راځي او موږ له به دا مسلې حل کوي دا کم چې د اصلاحي جرګه ده د درګۍ د دوی کارونه او د دوی چې کم اواز دی هغه چې موږ څومره کاونټ کړی ده نو په هغې کې د سیاست سره ټچ داسې دغه نشته دی پوینټ چې په هغې باندې په دوی سره تنقید وشي بهرحال کم چې د ګیس معامله ده نو په هغې کې زه هم د دوی سره څو پیرې په دې میټینګونو کې ناست وم بیا ګیس والا دفتر والا څه ټیکنیکل کسان نه ولېږله او ټیکنیکل خو د هغوی خو بیا یو پالیسي د ګورنمنټ دی چې تا ته به کتابي خبرې شروع کړي تا ته به وایي چې دا ګیس داسې لاړ شي او بیا داسې راشي او بیا داسې مونږ ته نقشې جوړې کړې په ورځ باندې او مونږ یې د ایسي دفتر کې بس زه وایم چې په پښتو ساده الفاظو کې چې دوکه کړلو او دا زموږ سره اصلاحي جرګې والا ډېر ښه خبرې هغوی ته وکړلې چې تاسو دا پوینټونه مونږ ته وایې د درګې د ګیس باره کې نو دا ساپورټ نه لاندې خو د ګیس دا معاملې نشته دی یا نورې داسې علاقې دي په هغې کې خو دا معاملې نشته دي زموږ په تحصیل درګۍ کې د کال 12 میاشتې د ګیس ایشو وي لکه په اوس هم تاسو لاړئ کلو ته نو زه وایم چې ښه موسم هم ګرم دی خو د ګیس ایشو به خامخا په دې کلو کې نو لهذا دا کومه اواز چې د اصلاحي جرګه اوچت کړی دی نو په دې کې زه د دوی سره باقاعده ملګرتیا کوم او دوی اپریشیټ کوم عوامي مسایل چې پکې د ومن یونیورسټۍ کیمپس ته مهنګایي ده او لوډ شیډینګ دا مسلې چې دي د هغې دپاره دا احتجاجي درنه ورکړې ده موږ د هغوی ته د مکمل تعاون او یقیندایي ورکوو تر څو پورې چې د ومن یونیورسټۍ د کیمپس خبره ده کومه یونیورسټي چې دا هغه په چک دره کې ده
او هغه د بټکې د وطانې نه په 15 کیلومتره کې ده. نو دا ډېر ناجایزه دی چې د درګۍ نه یو زنانه ځي. مخکې به زموږ زنانو د میټرکه پورې تعلیم کوو، د هغې نه پس به هغوی ته موقع نه وه. اوس د دې ډګري کالج د وجې نه زموږ د دې خویندې او میندې چې د دې علاقې دي، کومې خوریانې چې دي، لوریانې چې دي، هغوی ټول اوس کم از کم چې دي ګریجویټ ډګري والي. خو چونکې د یونیورسټۍ کوم کیمپس دلته منظور شوی و، نو هغه زمونږ د ایم پی اے یا د ایم این اے د ناهیلۍ په وجه باندې بټکۍ ته ویوړی شو. موږ د هغې مذمت کوو او دا مطالبه کوو چې کوم یونیورسټي چې دا هغه هلته کې 15 کیلومتره کې ده، په 4 کیلومتره کې ده، نو هلته د کیمپس ضرورت نشته، هغه دلته درګۍ ته راوړی. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره، د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام. د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصي انتظام. هیډے پبلک سکول درګۍ، مین جی ټی روډ درګۍ.